او بیا د علمي حیثیت څه دی؟ جاهله د عربی او قاعدې ویله ځان یې داسې قابل کړی دی. الضروریاته تبیح المحظورات. جاهله دا الضروریاته نه دی، دلته تا دوه غلطیانې کړلي. او بل سوی و دې امت ته خیر العموم ولې ویلی شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو د دغه پیر مجرد دا خبرې اورئ، د دې نه پس بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. کنه ستا په ویډیوګانو کې اکثر میوزیک اندا لکه مطلب بده خبره نه ده. بالکل ستا خبره ټیک ده. دا میوزیک د عمران خان چې تر څو پر عمران خان وزیر اعظم شوی نه دا میوزیک دمون کوو دا حق رایخ کو دا حق رایخ مریم نواز کا نعرہ ہے یہ نعرہ بڑا پیارا ہے. بالکل حرام ده، بالکل حرام ده. زه بس عمران خان سره ما محبت ته محبت کې دا کنه زه چې جنۍ څه کېدم لکه څه مسله خو نشته کنه هیڅ مسله نشته چې په زړه کې څه نه وي. الضروریات هو تبیح المحظورات کنه لکه دې امت ته چې خیر العموم ویلی شوی کنه. عزتمندو تاسو دغه پیر مجرد دا خبرې واورېدلې، سره د پټکي او سره د علم نه او سره د ګیري نه دومره جاهله، دومره بېوقوفه، دومره بې حیا بې شرمه چې داسې خلک به ډېر کم وي. حیات باغي د دې تپوس کوي چې دغه میوزیک لګول دا خو یو حرام کار دی، ناجایز کار دی، نو ته عالم سره د پټکین دا کار ولې کې؟ وایي بالکل حرام کار دی، خو تر څو پورې چې عمران خان نه راځد شوی زه به دا کار کوم. چې یو کار حرام دی ته حرام ګڼې، ته ناروا ګڼې، نو بیا یې کې ولي؟ ستا په دغه لیډر پسې په روانېدو دې رانت شي چې کم تا ګمراهۍ او په غلطه لار باندې روانې. نو دا خو تا یو عجیبه خبره کړله. بل ورته حیات باغي ویله چې ته د دغې جنکو سره راځې، نو د دغې جنکو سره راتلل چې کم دی دا خو ناروا کار دی، حرام کار دی، دا کار ولې کې؟ نو هغه وایي نه، وایي زما زړه صفا دی، وایي ما واده کړی دی، زما زړه صفا دی. نو آیا د پردو زنانو سره په شریعت کې خبرې کول یا د هغوی سره په ویډیو کال باندې راتلل یا ستا په شان دي چې کم دی هغه په ټیک ټاک کې راتلل دا جایز دی چې ته وایې زما زړه صفا دی؟ آیا د صحابه کرامو زړونه صفا نه وو؟ د تابعینو زړونه صفا نه وو؟ نو هغوی چېرته دې جایز ویلي؟ هغوی ستا په شان دي کار کړی دی، د پردو زنانو سره راغلي. نو ډېر افسوس دی ستا په دغه علم باندې چې تا علم څنګه کړی دی او تا پټکې څنګه والی دی چې دومره د جهالت خبرې کې چې د پردو زنانو سره تا په ټیک ټاک کې راتلل هم حلال کړه. بل ته دا وایې چې ستا د عمل څه اسلامي دی، نو که دا اسلامي دی یا نه دی دا خبر وروسته کا، خو ستا دا کار دا د اسلام دی. ته چې په کوم طریقه باندې راځې دا اسلام اجازت ورکوي یا دغې زنانه له اسلام اجازت ورکوي؟ که زما ملک اسلامي دی یا نه دی، خو ستا دا کار اسلامي دی، ستا دا کار جایز دی. افسوس ستا په دغه علم باندې او ستا په دغه جهالت باندې او ستا په دغه بې حیایۍ او په بې شرمۍ باندې. او بیا د علمي حیثیت څه دی؟ عربی او قاعدې ویله ځان یې داسې قابل کړی دی. الضروریاته تبیح المحظورات. جاهله دا الضروریاته نه دی، دلته تا دوه غلطیانې کړلي. الضروریاتو نه دی، یو خو دې دا غلطي کړله چې دا د الضروراتو په ځای باندې الضروریاتو ویلی دی، بل دې پکې دا هو ضمیر د ځانه سوا کړی دی. الضروریاتو دغه هو ضمیر چاته راجع دی؟ ولې هغه پیر مجرد ته راجع دی او که نه دا هغه چاولو ته راجع دی، کم چاول چې تا په ګوتو کې اچولي او هغه دې ځان سره وړي او بیا دې ویل دا پلان کې ځای کې خلکو له وړمه، لکه تا چې دغه پردو خیراتونو نه په ګوتو کې کم چاول وړي او هغه پتیلې دې ټولې تشې کړې وي، نو کېدی چې دا هو ضمیر هغه پتیلو او هغه چاولو ته راجع وي، کم کار چې تا کړی دا دې پکې د ځان نه سوا کړو. نو قاعده کې خو دې دوه غلطیانې کړلې، دغه خو ستا علمي حیثیت دی، د ټک نه نه خبر کېدی شي چې بختیار رحمان هم ستا نه ډېر قابل وي. خو بیا د پردو زنانو سره راتلل په لایو کې او په ویډیو کال باندې یا چې کوم دی په ټیک ټاکو کې دا کم ضرورت دی؟ دا ما ته ووایه. وایي زه له دعوت ورکوم، تا ولې څه دعوت ورکړی دی؟ ته خو ورته مخ ښکاره که، ته خو ورته ماسک لري که. جاهله بېوقوفه ته بیا دې ته دا خبره کې چې زه ورته دعوت ورکوم. که ته دعوت ورکې بیا هم دا حرام کار کې، که ته دعوت ورکې بیا هم ناجایز کار کې، حالانکې تا دعوتونه دې ورکړي، تا صرف دروغ ویلي د حرامیتوبونو دپاره دلته راځي. نو دغه د دې علمي حیثیت دی، دغه د دې قابلیت دی او دغه د دې جهالت او بېوقوفتوب دی چې هغه د ځان نه ګډې وډې خبرې کوي، د ځان نه مسلې کوي. او بل سوی
وای دې امت ته خیر العموم ولې ویلی شوی دی؟ جاهل دا خیر العموم نه دی، دا امم لفظ دی. امم لکه قرآن پاک کې الله رب عزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى ممن معک وامم سنمتعوهم. دلته امم لفظ راغلی، عموم نه دی راغلی. یو خو د قرآن پاک نه خبر او بیا ستا داوی زه خو مفتی یم او زه خو عالم یم او زما څه دي څوک باسو کې او دا کتاب دی راوړي پلانکي کتاب دی راوړي. جاهله ای چاړه ای بیوقوفه، ځان د قرآن نه خبر کا، ځان د شریعت نه خبر کا، د ټک نه خبر نه، بے علم بے شرم بیوقوف علما بدنامه، ګیره بدنامه، پټکی بدنامه. دغه ګیره وخروه پټکی لري که دا روز ورسوم وخروه بیا په ټیک ټاکو باندې راځه خلک به چې پلان کې یو گنجی مونږ لیدلی او پته به دې نه لګي. خو که دغه پټکی ته والی دغه ګیره دي او بیا دا کار کې ته د علماو په جامو باندې یو غټ داغ نو دغه د دغه بیوقوف او د بې علمه کس چې کوم دی هغه حیثیت او دغه چې کوم دی د حقیقت چې ما تاسو ته بیان کو. زما دا ویډیو دغه بې علمه او دغه جاهل کس ته ضرور ورسوئ. مخکې د مجرد ته چې کوم دی مجرد ویلو او اوس چې کوم دی دا څه ویله دغه ستا د وړاندې دي. نو الله رب عزت موږ نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علينا إلا البلاغ.